بسم الله الرحمن الرحيم. باب قطع الطريق. خجی دا باب دے دا لاری کٹ کولو والا ببارکی دیتا ویلی کیگی سریقی کبرا مخی دا صغرا بیانو اغا عموماً زیتی یغی مقدم اکڑا وزا سریقی کبرا بیان کی مخی ویلیو التا دا مالک دا نظرنا لاکشان زندڑی تی کیو شے پٹی او دلته د حاکم بادشاہ چې دغه سترګونه یو شی اوچتي دغه په حفاظت کې ټول ملکی کنه نو دا په یو ځای کې کینی د خلکو نه پیسې اخلي. بهرحال فرمای واذا خرجت جماعه ممتنعين او واحد يقدر على الامتناع فقصدوا قطع الطريق فاخذوا قبل ان ياخذوا مالا ويقتلوا نفسا حبسهم الامام حتى يحدثوا التوبه. الاكبر وګورئ اصل کې د قطع الطريق د بارا مشهور څلور سنتونه دي. صاحب د هدايه اخیره کې یو پنځم بیانې نو په دغه کنا شرایط دی ولا بیان ګلان دي لیکل شوی دي هزي دغه بیان کو شرایط ورنستو به قصه وکړو. مرشد دی د بارا شرایط دي. الاول ان يكون لهم شوكه وقوه. دا کم خلق چلاری تروزی ډاکه کوي ندیو باندې کم څلور احکام رستم جاری کیږي خپل حالات سره دغه احکام جاری کېدو لپاره شرایط دي. اول شرط ولاده ده چې دا څوک ډاکه کوي دیو د لپاره شوکت او قوت وي. اوس یو کس د هدایت مخې ته راشي او چاته ویزر کو سامان راکا کنه وجنم دی وغیرہ دا قطع الطريق کې ناراضي. دویم نمبر ايكون خارج المصر. د خار نه بار وی ځکه خار کې چونکه حکومت رد زید وینو د سینې شکواله قانون سبب کې دا خبره نشته که خار کې څوک بشات کسان رجم شي دا کار کوي ام قطع الطريق کې راځي. دریم دارالاسلام کې وی دارالحرب کې به د احکام نه جاری کی. او څلورم نمبر دا کمال چې دیو حاصل کې د خلکو نه دیو باندې چې تقسیم کې فی کس 3 درهم یا دا غي نزيت رسی الله به د احکام جاری کیږي. څو شو څلور شو کنه او درې شو څلور شو لګا څلور شو. پنځم نمبر ان يكون القطاع كلهم اجانب. دا قطاع الطريق بټول اجانب وی غیر بوي کله چانه مال خستره ک بدی قطاع الطريق کې یوم د دیو زار رحم محرمو نه د احکام نه جاری کیږي. د چانه چې مال خسته دي او څو چا چې اخیستې خپل منځ کې یو قسم زارحمي محرمو به د احکام نوي. کجې شپږم چې دیو بني ولیکيږي د توبې نه مخکې لا توبه به نه ایستلي نو به د احکام جاری کیږي کني به حکمونه بدل وي. او ته وګورئ مرسم مسله دا کړې د چې کله یو جماعت چاغو د خلکو نه بزور څخه اخیستلی شي خپل دفاع کولی شي روزی او د لارې د کټ کول قص وکي نو څلور صورت دی. اول دا دی باچای ونیسی پوجینی ونیسی دا کسان هرن کې دیونه د چانه لا څه اخیستی او نه څوک وجلی نو وسی حکم دا دی قید به کی دای سزا ده پوه شوي پی او ينفو من الارض ترڅو چې توبه نیستلی ترغیب قید کیو. دویم صورت دا دی د مسلمانانو یا د ذمیانو مالی اخیستل یو دومره ډیر دی چې تقسیمي کې فی کستا 10 درهم یا زیات رسی نو په دغه صورت کې به حکم دا دی چې د دیو خپا اولاس دا بولټه کټ کو مثلا خیلاس غڅ خپا دسی څو صورت شټو دو شو کنه راځي باقی سر وګورو. وګورئ واذا خرج جماعه ممتنعين کله چې وتل یو جماعت ممتنعين چاغو خپل دفاع کوله شو خلکی منع کوله شل داغونه مال خستل شو یا یو کس خو قادر او على الامتناع په دفاع خپل باندې فقصدو او به دی قصو کو قطع الطريق فاخذوا بدي غير شو قبل ان ياخذوا مالا او يقتلوا نفسا. اسم لنی دی کړي نو حکم دادی حبسهم الامام امام به قید کی حتی يحدث توبه ترڅو چې توبه نه استلی. دویم صورت وإن أخذوا مال مسلم
کشر دیو د مسلمان مال اخیستی یا د ذمي والماخوذ کم مال چې اخیستی اذا قسم کاغه تقسیم شي په جماعت باندې نو اصحاب كل واحد ارسی هر واحد ته بدیو کې 10 دراهم ورترسی فصاعدا یا زیت یا پیسې نه عام سامانی خدای قیمت کولګو فی کس 3 دراهم قیمت نه زیت رسی او ما تبلغ قیمته ذلك 10 دراهم یا د زیت قیمت نو اوس په دې صورت کې قطع الامام ايديهم وارجلهم من خلاف امام بلا سونه او خپکټ کی خلاف وو څو صورت شو دو شو کنه دریم قتل کړه مال اعلان دی اخیسته نو سی حکم دار چې امام بدیو حدن قتلی کدا بد الله حق وی حد میاد کو دا د چنه د چې قصاص دی قصاص نه دی چې اولیاء یف کی نو فبشینا دا وس حد دی دا اولیاء باب فکر نه کی اورا وان قتلوك چریدی قتل کړي ولم ياخذوا مالا لا مال نه یخسته قتلهم الامام حدا امام به وجنی بطور حد مجموعه څلور صورتونه وش یو پاتې شو چې قتل هم کړي او مال مخسته او بغیر شغی سبب ګورو والاصل فيه دلیل بدی مساله کې قول الله تعالی دې انما جزاء الذين بشک جزاء دا کسانو یحاربون الله هو رسوله چې جنگ د الله او د الله د رسول سره کوي لکه مسلمانانو سره جنگ کول د الله او د الله د رسول سره جنگ کول والمراد منه مراد دینه والله اعلم نور الله خپويږي خو هغه التوزيع على الاحوال هغه ورې الله پاک د آیات کې څه وایي ايقد څنګه يحاربون الله ورسوله او يقتلوا او يصلبوا او تقطع دا تقسيم دیګه نسلور سورتونه به کې بیان شوی واورا وهي أربعة أغتلور حالتنا دي هذه الثلاثة المذكورة دري خدا دي والرابعة تلورم چرے نذكرها إن شاء الله تعالى ذكر قوبه بلا وورا ولأن الجنايات تتفاوت على الأحوال دا قانون دي جنايات دا حالت سر بدليگی چه جنايات حالت غٹ وی جنايات غٹ حسابی کی سزا غٹی پوئے گئی بدی مانے فاللائق تغلظ الحكم بتغلظها لائق داده چې حکم دی غټ وی بتغلظها چې جنایت غټ وی جنایت چې غټیږي حکم ور سره غټیږي اول صورت کې صرف حبسو ځکه الله جنایت کم دی څوک وجلی نه دی د چانه مال نه دی اخسته صرف قید بیکو اما الحبس في الاولى فلانه المراد بالنفي المذكور قران کې چې کوم نفي راغلی او ينفو من الارض لدينهم دغه مراد دی چې قید به کې ځکه څوک چې د قید کو نو د زمکه نه دی نفي کو کنه خلق د شرع بچو لانه نفي عن وجه الارض ځکه دا نفي ده د مخ د زمکه نه هغه دا بدفع شرهم چې دفع بشي شر د خل د زمکه والو دفع بشي شر د دې قطع الطريق ونالها د زمکه د اهلنا ورسره او يعذرون ايضا تعذير به متور کوي ښا ډانګو مانی به ویم ښا لمباشرتهم وس تعذير ولي ور کوي یار قیدم دی او تعذيرم دی وې دوه کارې کړې دي ښا اچھا جی تعذير ولزکه ور کو چې دیو یو منکر کار کړی دی شریعت خلاف هغه د خلک یې راولې دي مسلمان یې راول هغه ته ګناه ده دې باندې تعذير پکار دی وورا نه تور رسیدو لمباشرتهم زکه دیو کړی دی منکر الاخافه ا منکر د شریعت خلاف کار چې هغه د مسلمانانو یې رول دي کسا سوچ ویل درې سی ویلو ممتنعين برو کنه وشرط نو قدرې مولا شرط لګولې القدره على الامتناع وجه څه مولسم ځکه کدیو د ځان دفاع نشي کولای دا خو به محاربه نشو لکنه یار به محاربه او الله پاک څه ویل انما جزاء الذين يحاربون ویلې اورا ځکه محاربه چې دا لا يتحقق ونه متحقق کیږي الا بالمناعه مگر دا چې بوجوي والحاله الثانيه دیم حالت کم یو دی ويجي كما بيناه مخکې بیان کو کنه چې مال اخیستی قتل نه کړي دلیل څه لما تلونه آیات دلیل هم دی کنه یظن دغه دی وشرط ان يكون الماخوذ مال مسلم او ذمي دا ویلو کنه چې کوم مال اخیستی یا د مسلمان مال وي یا به د ذمي وي ځکه دا محفوظ مال دی
د کافر حربي یا د مستامن مال خو محفوظ نه دی، هغې کې بیا د حد نشته دی. وشرط ان يكون الماخوذ مال مسلم او ذميين، دا ولي ليكون العصمة مؤبدة، دې لپاره چې عصمت همیشه شي محفوظ واله. ولهذا دغه وجه د مولوي صاحب که چا د مستأمن مال لوټ کړلو که نه کوم قطاع الطریقو نه هغو له به دا سزا نه ورکولی کېږي. لو قطاع الطریقه که چېرې کټې کړله لاره په مستأمن باندې لا یجب القطع قطع نه واجبېږي. وشرط کمال النصاب فی حق کل واحد، دام قید لګولی و متن کې چې تقسیم کو هر کس ته پوره نصاب رسی 10 درهم یا زیات ویلی مو که نه، دا ولې چې سلیقه خوشي که نه یار. وشرط کمال النصاب فی حق کل واحد کیلا، دا د دې دپاره چې نشي کیلا یستباح، دې دپاره چې مباح نشي طرفو د مسلمان طرف لاس کټ کېدل خپه کټ کېدل، دا مباح نشي الا بتناوله، مگر دا چې د اخیستی ما هغه شی له خطرون چې د هغې خو څه قدري که نه، قدر د کمي پوره نصاب 10 درهم. ښه جي کم لاس کم خپه به کټ کوو، قرآن کې خو مطلق راغلي وی والمراد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، ده داسې نه چې ښی لاس او ښی خپه کټ کي بیا خو جنس منفعت فوت کړي بیا به ګرځي څنګه، ځکه که ښی ګڅه خپه ښی لاس کټ کي نو په ګس لاس باندې به کونټۍ مانی ګرځي که نه، او که یو طرف به دواړه کټ کي بیا دې قیسه خرابه کړه. کای لا یؤدي الى تفیت جنس المنفعت، دې لپاره چې متعدي نشي فوت کېدلو د جنس منفعت ته. او دریم حالت کم یو دی هغه مخیره کې ویلی وکړه چې قتل وکړي مال وانخلي، کما بیناه هغه حکم چې موږ بیان کو، دلیل ما هغه حکم چې موږ تلاوت کو. ویقتلون حد، خو له دې به خیال ساتئ دا به وجني حدن ښه. اوس که اولیا راپاڅېږي وایي موږ به د دریم حالت کې عفو کوو، مال یې نه دی اخیستی صرف قتل یې کړی قطاع الطریقو، اولیا د مقتول وایي موږ عفو کوو نشي کولی، وایي دا څه قصاص خو نه دی چې ستاسو حق دی د بندهو په عفو سره به ختم شي، بلکې دا حد دی، دا د الله حق دی، دا نه ختمېږي. اوره حتی لو عفا الاولیاء، تر دې چې اولیا عفو وکړي عنهم دیو ته لا یلتفت الی عفوهم، د دې عفو ته به نه کتلی کېږي، ځکه دا حق د شرع دی. څو حالت شو؟ درې که نه، بر وګورئ څلورم حالت دا دی مال یې مخیستی یو، پوهېږئ قتل یې هم کړی 2، اوس یې حکم څه دی؟ نو اوس یې حکم دا دی زموږ احنافو مفتابه رایي یو خپه یو لاس به ټکټ کو، ورسره قتل به کو، یا یو خپه یو لاس به ټکټ کو سلی به کو، سلی هغې باندې به خپله مړ شي، دا یو شو ښه. خپه او لاس کټ کولو سره قتل کول یا سلی کول یو، یا به صرف قتل کو نور څه به نه کوو، یا به صرف سلی کو، د هغې بیان روان دی. پوهېږئ بې مجموعه څو سزاګانې شوې؟ 3. دا اوله سخته راواوره. والرابعة اذا قتلوا کله چې دوی قتل وکړي واخذوا المال، مال والي فالامام بالخيار ان شاء قطع ايديهم، که خوښې شي قطع ايديهم لاسونه دې ولګټ کړي، وارجلهم خپې من خلاف ښی خپه ګڅ لاس یا غنا داسې ښی لاس ګڅ خپه، وقتلهم قتل دې کړي، او صلبهم یا دې قتل لۍ نه ډایرکټ دې سلی کړي، دا یو شو. دویم وان شاء قتلهم، دریم وان شاء صلبهم. وقال امام محمد فرمای بس 2 کاره به کوي، یا به قتلی یا به سلی کوي، اول صورت نشته دی. ولا يقطع ولا سنخوا، دا بوله نه کټ کوي. امام محمد رحم الله پر دلیل واورم ویسل، چونکه دا جنایت واحده دی، جنایت نو حد بم یو پکاري، نو کته ول لاس خپم کټ کې دا یو حد دی، اور بس یې وجنې دا بل حد دی، یا سلی کې دا بل حد دی. جنایت چې یو وي حد بم یې وي، ته خو به یو جنایت 2 حده ورکې، لأنه جنایت واحده، ځکه دا جنایت واحده دی. فلا توجب، نه واجب حدین 2 حدونه. ولأن ما دون النفس، بل دلیل واورا مولوی صاحب کله چې 2 جنایت وشي، یو ما دون النفس لاس یې کټ کړی، یو سړي چا لاس کټ کو ورپسې مړم کو هغه، نو اوس به داسې نه کوي چې د قاتل لاس هم کټ کي او مړیم کي، نه ډایرکټ یې مړ کا، دا ما دون النفس د نفس په سزا کې خپله رالی. پوهېږئ که نه وي؟
نو دلته هم دغه حساب کتاب دی دا خپه ولاس وله ولې کټکی سي موجن هغې کې راځي که نه ولأن ما دون نفس چې يدخل في النفس دا په نفس کې داخليږي فی باب الحد کې که حد سرقې کې وګوره لږ شان لکه یو سړي غلام کړي لاس پې کټ کېږي زنا هم کړي د محسن دی دواړه کار یې کړي اوس به داسې نه کوو لاس هم کټ کو بې په کاڼو مولو په کاڼو یوله بس قصه ختمه دا خو د امام محمد رحم الله دلیل شو ولو ما شیخینو ته فرمایي هلکه دلته دا حدونه دوه نه دي یو دی لاس او خپه کټ کول ورسره وجل دا بشري که یو حد دی داسې نه ده چې هغه یو دی او بل دی نو چې جنایت یو نو حد به یو جاري کېږي نه جنایت هم یو دی او حد هم یو دی چې هغه خپه او لاس سره د قتله یا سره د سولی کېدلو پوهېږئ که نه نو موږ ورته وایو شیخین وایي وان هذه عقوبة واحده خو دا یوه سزا ده خو دومره ده چې سخته سزا ده ولې جنایت سخت دی تغلظت لویه سزا ده لتغلظ سببها سبب یې لوی دی وهو تفویت الامن علی التناهی هغه دا چې امن فوت کړی دی علی التناهی نهایي درجه کې ونه خلکو دا ډېر سخته مولوي صاحب سخت جنایت دی په دارالاسلام کې چې مسلمانانو امن څوک خراب کړي یاد یې ساتئ که مخکې راځي بالقتل هغه ده چې قتل یې هم کړی دی واخذ المال مال یې مه اخیستی دی ولهذا مولوي صاحب که دې کې صرف مال واخلي که نه قطع الطریق چې سره مال واخلي تاسو سبا در صرف لاس نه کټ کېږي لاس او خپه دواړه کټ کېږي ولې ګناهونه یې دوه کړي مال یې م اخیستی او بې امني م راوستی امن یې م خراب کړی دی دا څه یو جنایت لوی دی نو سزا یې م دغه شان لوی ده تاسو پوهېږئ که نه ولهذا دغه وجه ده کان قطع الید ورجل معا قطع ید او رجل دواړه په کبرا کې حد واحد حسابېږي ولی دا سخت کار دی وان کان فی الصغرا اگر په صغرا کې عام سرقه کې دوه حد دي یو کې ولا لاس کټ کوي کې دوباره غلاو کې به خپه کټ کوي او تداخل هغه ویلو کنه تداخل پکار دی دو ګناهونه څوک کې یو سزا دوړ لپاره کافي کیږي وای تداخل هله کیږي چې حدود وی هڅوي دو درې په زنا کړي سو کوړی یو بیرو وای بس پوره شو او بس پوره شو داسې ده کنه نه چې کله حدود وی ګڼ یو سزا کافي وي یو حد خو چې کله یو حد وي نو خو به پوره اخلو که نه دلته حد یو دی بهی لاس پکټ کول ورسره وجل بشري که یو حد دی داسې نه ده چې بس بیل بیل دی یو کې بل ودن نه شو که نه پوه نه شوئ والتداخل في الحدود لا في حد واحد کې نه کېږي ثم ذکر قدري مولا ذکر کړي په کتاب کې تخیر څه ویلي بین الصلب سلیکه او کنی سلیکه عمدق ظاهر روایت ده لا سخپه ولا کټکا ورسره کملکه او که سلیکه ته اختیار ده امام یوسف رحم الله روایت ده ان ولایت رکوه نبی پر دي خامخابه سلیکه لانه منصوص علیه ذکر بسلی نصر غلی سلیکه دل خو پیژنې کا باندې روان دي او مقصود پکې تشهیر دی او تشهیر ال کیږي چې سلیکه باقاعده لیعتبر به غیره چې نور خلق ته عبرت واخلي چې عبرت والدنا نه غیر ونحن نقول من ورتوایو ملسبه توجه جی اصل تشهیر دا په قتل کیږي ښا پچا کیږي او سلیکه ول مبالغه دا مبالغه ضروري نه ده ونحن نقول اصل التشهير بالقتل والمبالغه في السلب کی فيخير فيه دي کې به اختیار وي او مفتابی قول ما غضای روایت دیکھا اختیار والا ثم قال كما له ويصلب حيا وسج سليكي څنګه به سليكي واورا ويبعج بطنه برمح الى ان يموت وليس ژوندې به سليكي یو لرګي بولا پس مکه باندې کلک ټک وي هغه د برابه اصلیب شان نشان بوزي بس به بر زولن به کلاسونه بولا غيو تر بل طرف ته خيګ سره ته شکم لرګي تلی په دې لرګي کې برا هغه تلاسونه کلک وتړي او نور بدن ولا دا ازمکه کې کم لرګي کلک کړي دی پسې وتړي او به ولا دا خېټه په نيزه باندې وای مسینه به روان شي د قشن به ملشي ژوندې به کې ګورې دا څه سزا چاله ورکړ به خبر کې غوړي څوک به د لټمار وکی کنه دا یو کس له ورکه به شوبه بازار به پول باندې ټوله دنیا ویني دا به ان شاء الله کیږي ښا او یصلب مجوله څنګه وایا او سلیکی کې بد حال کې چې ژوندې وي او یبعجو
او وهلی کیږي به شلولې کیږي به خېټه برمح بني زبان الى ان يموت ومثله عن الكرخي هم دا مفتبه راي د امام کرخي والا امام طاوي رحمه الله فرمای اول به ملکی دا غنه پس به سولې کو دا سینه چې ژوندې سولې کې وعن الطحاوي رحمه الله انه يقتل قتل بشير ثم يسلب به بسولې کو ولي توقيا ان المسلع ځان بن مسلمه بچکو وجد اول ورخه چې ژوندې بي اول اصح هغه صح هم دی هغه مفتابهم ده چې ان الصلب چې على هذا الوجه کده غشاني ژوندې دا ابلغ دی في الردع دخلكو د منی د پاره خلق به دا کار نه کوي کده غشان دی وکم اول مقصود به او سليماني هم دغه مقصود دی قال القدري ولا به فرمای ولا يسلب اكثر من 3 ايام درې ورځې به زید نه سولې کې بس درې ورځې پورې به هم دا مفتابه راي دا امام یوسف رحم الله وینا زوړندې ک ترڅو چې د لرګي زول شوکت را ورسیږي هغه بوري دي مېره لري کوي ولا يسلب اكثر من 3 ايام لانه تتغير بعد هذا درې ورځې چې زید زوړندې نو فيتاذى الناس به خلق به ضرر اخلي بدبی بکی خلق ته تکلیف ملاویږي امام یوسف رحم الله نے روایت دی انه یترک ولا خشبه په دغه لرګي باندې بم د سپری خودل شي حتی يتقطع تر جراو غرزيږي لرګي مات شي او يسقط او دار او غرزيږي لیا تبر به غیره دې بار چې دغه غیر عبرت واغلي قلنا من وای حاصل الاعتبار عبرت چې هغه حاصل شو بما ذکرنا هو درې ورځې پوری سولې کول باندې او نهايه غیر مطلوبه راکښتي اوس بيخي انتها ته عبرت ورسي